نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين صدق الله العظيم سورہ بقرہ اول پارا 55 آیت تی مکہ آیتونو کی د بنی اسرائیل نا فرمانے او قباحتنا بیان شو پدی آیتونو کی ہم د بنی اسرائیل و قباحت ذکر کی پدی آیتونو کی د حضرت داود علیہ السلام د قوم واقعہ بیانی کی داود علیہ السلام اللہ پاک یا قوم دا بنی اسرائیل تراولی گو دا قوم دا بحری ایلیا پغاڑ باندے آبادو دی قوم تا اللہ رب العالمین دا دوی پیغمبر حضرت داود علیہ السلام مقرر کو دوی تا کتاب ملو شو زبور کتاب د دې زیات تجارت او کاروبار د میانو د نیولو او د دې بحر ایلیا په غاړه باندې دوی اوسېدل دی به دا میان نیول او دا به خرڅول د دې تجارت دا مشغله و دوی ته ویل شو د عبادت د پاره یو ورځ مقرر کړي عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی چی دوی تا اویلی شو چی تاسو دا جمعی ورز دا عبادت دا پارا مقرر کی دوی وی دا جمعی نا بلکہ دا خالی پورز با منگ عبادت کو بیا دوی تا اویلی شو چی دا خالی پورز عبادت کوئی نو پا دی ورز بتاسو کار نکو اسلامی تاریخ دا شروع کی گی دنور پریوتو نفس او انگریزی تاریخ دا شروع کی گی دشپی دا دولس بجو نفس ندویت اویلی شو چی دا خاوری ورز تاسو دا عبادت شوان پا دی ورز بخکار نکوی نو کمی ورزی چی دا دوی دا کاروبار باغی کے با ابو کے میان دیر نو او کم ورز چی دا دوی دا عبادت با اغورز با میان دیر خکارا گرزی دل دا بنی اسرائیل دری ڈلی شل یوی ڈلی اغی نخکار کولو او نیخ کاریان منع کول دویم ڈلا دوی طریقہ شیطان و تخودلا دریاب سر اخوا کی حوزنا تالابنا جوڑ کر اغیتی اوبو دا خالی پورز بخوش کر میان بچکل پکی ڈیر شو نو بیا بے وقت سر کے بند واچو بیا بچکل دا اتوار رس شوا بیا بے میان نیول نکو دوی تا بچا ہوئی چی دا خطاسو دا گناہ کار کوئی دوی بوی نا من خود خالی پورس کار ندی کردی دی اتوار مو کردی دی حالانکہ اخکار ویلی شی دیتا چی دا یو حیوان ازادی تا بند کی دا اخکار شو چی اغتا دی بند واچو دی خوش چرتت دیشی نا پنجرکی دی بند نکو دی لاس کی نیولی اوک کار دی او کنا پنجرہ کے بندی ہم خکار دے اول نیدہ طریقہ کولا روستو بیان نور و پدیبان زلور شو بیا بید خالی پورزم خکار کو دری مڈلا پدوی کی اغا ڈلوا چی غیب دیتا تبلیغ کو چلک دا کار ساسو حرام دی اللہ بعذاب راو سزا بدر کی عبادت و رزد و پدیخ کار منع دی لکه څنګه زمونږ د مسلمانانو د پاره مسأله ده
کله چې د جمعې په ورځ اولنی اذان وشي د دین بعد تجارت کاروبار کول منع دي. د جمعې په ورځ چې اولنی اذان وشي تر د مونځ کولو پورې به کار روزګار نه کې دا بند دي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع. کاروبار بریک دی باز د مانځه تیاری شروع د خپل محلي د اذان اول نه بعد به کاروبار بند نن مسلمانان نه بند او بیا وای زمون په کاروبار کې برکت نشته او ډېرې پیسې ګټم او بیا هم قرضدار یم او پیسو باندې نه پیږم هلته کاروبار دی ناروا. جمعې اول اذان دی د پاره شو چې باز د مانځه غم شروع او بعضې پکې لا دومره حریص وي چې خطبه به شروع وي او دی به بیا خپل تجارت کې ورګې لګې ډېرې کم نو په ډېرو کار نه کېږي د بره برکت باندې کار کېږي او چې ډېرې او برکت پکې نه نو په دې به څوک کړي چې لږ چې کار دې پکې کېږي دا کافي دی. نو دوی د میانو ښکار کو د خالق په ورځ الله رب العالمین په دوی باندې عذاب راوست. ځوانان او ماشومان د دین الله پاک بیزوګان جوړ شادوګان او د بوډاګانو مشران نول الله پاک خنزیران جوړ عقلونه د دوی برابرو د پاره دی چې دی تکلیف محسوس کی چې دا خو منګ انسانان. بعضې تفاسیر دا دي چې کله دی تبلیغیانو دی ته تبلیغ کو دی نه من هغې ورسره خپل باډر واچو اخوا به تاسو اوسېږئ دی خوا موږ بس موږ به تاسو سره نه لګو تاسو موږ سره به نه لګي. په دې کار نه کېږي چې یو سړی د حرام کار کوي تر یو سره مغه شان میل جول ساتي نه هغه ته به خامخا د ګناه احساس ورکوي چې ته مجرمې زما در سره تعلق په دې وجه بند شو. نن موږ چا سره تعلق د دین د خاطر نه بندو خو که مثال یو بیمار شو تپوس یې ونه کړي یاره بس د سره زموږ کلي ولس پاتې یا مثال یو وادو چا پکې حاضري ونه کړه نو یاره بس د سره زموږ کلي ولس پاتې معمولی سیز باندې ختمو خو په دین نه ختمو. یو سړی ایمان پرېښودو د منیر کافر مرتد ملګری شو موږ یو ماشان زمونږ رور دی هلکه رور اسلام والا دی د ده خو عقیده د اسلام نه لاړه نو رورولي چېرته پاتې. یو سړی د هغه شیعه شو بیا هم خیر دی خو قوم قبیله ده او کلي ولس ته میل جول ساتو نه اسلام تا ته دا وایي چې یو مجرم سره تعلق بند کا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی من احب للہ و ابغض للہ فقد استکمل ایمان. چاچا محبت دا اللہ دا پارا اساتو او بغض دا اللہ دا پارا اساتو دی انسان خپل ایمان کامل کو. چکم کسان نیکانی سر مین ساتو بدانی دا بدے دا جرم دا وجه وسرا بغض دا اللہ دا پارا ساتو. تبلیغانو دیتا دیوال ہوا دی سر ارس ختم بائیکاٹ وجه دا وجه سے پدی عذاب راضی چې مونږ ته بچ شو او مغه شان شو. سو وخت پورې دا کاریان چې دی نخ کارې دی یو قتل پدی وانه چې لکه سم مسله سړی نخ کاری چې وې قتل دا غي نشادوغان او خنزیران جوړ شي. پدی کې د تبلیغ والے چې دا 12,000 کسان ټوټل آبادی او یا زره صرف تبلیغ والد اللہ پاک نجات ورکو او بقایا قومنا اللہ جل شانہ ہلاک. فلم نیکی کوا نور تهم وایا نیکی لرازی فلهم بدی مکو نور تهم وایا چه بدی مکو. دا دا مسلمان شان دی کہ یو سڑی گناہ کی نو کخپلا گناہ کی نو کم از کم بل تر دا گناہ ترغیب نور کی او یو سڑی شاندار چه مسلمان دی نیکی کی نور تا دی مچالکا نیکی کوئی. نو بدی آیاتونو کې الله پاک د حضرت داؤد علیہ السلام د قوم هغه حالت بیانې. 3 ورځې بعد الله پاک به هلاک او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای زما په امت کې به هم الله پاک مسخره اول. حدیث بخاری شریف دی. صحابه کرامو تاسو کې جدي به منځونم کې حجونه بم کې روجي بم رسیاو منځ بم کې روجي بم نسی حجونه بم کې الفاظ حدیث اسی. نبی علیہ السلام او فرمایل دی
دی به د ګانو بجانو سره د زړونو محبت پیدا شي د دې د وجې به د شکلونه مسخه شي ګانې بجانې سره به زړونو کې محبت وي نو ماسختن به سملي انسانان او سحر به راپاسي ځناور الله پاک دې موږ او تاسو دغه حال نه وساتي معلومه دا شو چې یوازې نیکي باندې کار نه کېږي د ګناه په پرېښودو باندې انسان مکلف صرف نیکی به نه کې چې بس نیکی کوه نور ګناهونه هم کوه نه نیکی کوه خو ګناهونه مه کوه نبي علیه السلام دواړه کاره کړو نیکی کول ګناه پرېښودل مسلمان به هم دا کوي نو نبي علیه السلام فرمایي زما امت به الله پاک مسخه د دې وجې نه راولي الله جل شانه دې موږ او تاسو په زړونو کې د دین قدر احترام پیدا کړي نن سبا ډېر د بې حیایۍ دور دی موبایل خو د هر سړي جیب ته رسېدل دي که نر دی او که زنانه ده او باغې کې بیا د هر سړي خپل مزاج دی چې څه پکې ګوري هر سړي ته الله پاک ښه مزېدار سترګې غوږونه ورکړي دي عقل یې ورکړی دی خو څه ګوري ستا د خپل لاس کار دی مثال د چاړې چاړه راواله په هغې باندې ټماټر پیاز هم کټ کېږي او بل مسلمان هم پرې والی شي ستا خوښه نو په دې ځای کې اوس ستا موبایل د نیکۍ کارونه پکې ښه مزېدار کتی شي علماو ښه تقریرونه پکې اورېدی شي نعت اورېدی شي نظم اورېدی شي تلاوت اورېدی شي د ګناهکار پکې اورېدی شي نو څه پکې ته ګوري لاس ستا دی موبایل ستا دی خرچه ستا دی په دې ځای کې د انسان د ایمان پته لګي چې ته په دې وخت کې څه وکړي په دې د فتنو دور کې د خپل ایمان او اعمالو حفاظت وکړي اعمال یوازې کول نه دي بلکې د هغې حفاظت هم کول دي نو الله جل شانه فرمایي ولقد علمتم الذين اعتدوا او بتاقی سره تاسو پیژنې هغه کسان چې هغې زیاتې وکړو منکم ستاسو نه په سبد د خالق ورځ په ښکار کې فقلنا پس من اوی لهم دیتا کونو تاسو شئی قیردتن خاسئین بزوگان خاسئین شرل شوی زلیلا فجعلناها پس من اگر زول دوی دا سزا نکالا عبرت لما بین یدیها دغی وقت خلق دا پارا وما خلقو درست خلق دا پارا وموعظتن و نصیحت مو گرزو للمتقین دا متقان و پرزگار و خلق دا پارا واخدا والحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین